نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. نن د درمې سپاره خلاصه بیانېږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الله تعالی د دغه سپاره په شروع کې د انبیاء علیهم السلام فضیلت بیان کړی ده. الله تعالی بعض پیغمبرانو ته په بعض پیغمبرانو باندې فضیلت ورکړی ده او د هغه فضیلت بنیادی وجه اعزاز ده. الله تعالی یو پیغمبر ته یو اعزاز ورکړی ده، بل پیغمبر ته بل اعزاز ورکړی ده او بل پیغمبر ته بل اعزاز ورکړی ده. په امت نه خو ټول پیغمبران دا بهتر دي او د فضیلت وال دي، خو پیغمبرانو کې د نن الله تعالی بعضی باندې بعضو ته فضیلت او فوقیت ورکړی ده. او بیا الله تعالی مخته د معجزات او تذکره بیان کړی ده او بیا آیت الکرسی ولا تذکره بیان کړی دا وای دا دومره ډیر دی فضیلت ول آیاتونه دي. که کوم یو کس داسې وي چې هغه د شپې په ویدولو نه مخکې د آیت الکرسی وای، بیا الله تعالی د شریرو شیاطین نه د په حفاظت کې ساتي. د نورم ډیر زیات فضیلت دي. هر انسان ته پکار ده چې په ویدولو نه مخکې د آیت الکرسی خامخا وای. بیا الله تعالی د حضرت ابراهیم علیه السلام او د نمرود دا مناظره چې کوم هغه بیان کړی ده. الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك. حضرت ابراهیم علیه السلام د نمرود سره دا مناظره کړې و او د دې تفصیل داسې ده چې نمرود به خلک ځان ته په سجدې لګولو باندې مجبوراو. هر کس ته به دا وایي چې ماته سجده ولګوه، ځان به الہ ګاڼه، خدای به ګاڼه. بیا حضرت ابراهیم علیه السلام د دلیل په طاقت سره نمرود ته شکست ورک. دلیل هم یو طاقت ته. او بیا الله تعالی دا بیانوي وای دا دین چې کومه ده د دین کار دا تصنیف هم ده. دا خبره په ذهن کې کینه وي، تاسې ډېر خلک دا اشکالات کوي. د دین کار تصنیف هم ده، تبلیغ ده، جهاد ده، واعظ و نصیحت ده، امامت ده، خطابت ده، نور دا چې د دین چې کوم کارونه دي دا ټول د دین کار ده. او دې سره دا مناظره چې کومه ده دا هم د دین حصه ده. که چیرته مناظره دا د دین حصه نه وای نو حضرت ابراهیم علیه السلام به کله هم د نمرود سره مناظره نه کوله. پیغمبران دا ټول معصوم دي، د صغیره ګناه نه هم معصوم دي او د کبیره ګناه نه هم معصوم دي. دا ګناه نشي کولای. خو که چیرته مناظره کول دا د دین کار نه وای، د دین حصه نه وای، ګناه کار وای، حضرت ابراهیم علیه السلام به کله هم دا نه کوله. دینه مخته الله تعالی د حضرت عزیر علیه السلام واقعه بیان کړی ده. او کلذي مر علی قريه، وای دی په یو ویرانه په یو تباه شوي کلی باندې او دغه سي بستۍ باندې تیرېده. بیا د په ذهن کې دا خیال راغی وای دا به الله تعالی څرنګه را پاسوي. بیا الله تعالی داسې وکړل چې دته الله تعالی سل کاله مرګ ورکړ. بیا په هغه نه بعد الله تعالی د بیا را ژوندی کړ. بیا الله تعالی د هغو خلکو مثال بیان کړی دی چې کوم کسان د الله تعالی په لاره کې خرج کوي، صدقه کوي، بیا د هغو د فضیلت ول خبره الله تعالی بیان کړې ده. وایي کوم یو کس چې د الله تعالی په لاره کې خرج کوي او د هغو مثال چې کومه ده د هغه د اجر مثال د الله تعالی په یو مثال سره بیان کړی ده. وایي که یو زمیندار وي هغه داسې وکړي چې په ځمکه کې یوه د غنم دانه وکري، یوه د غنم دانه د په خاوره باندې لاندې کړي، بیا د یوې دانې نه وږي دا پیدا کېږي او بیا په هر وږي کې په هر وږي کې بیا سل دانې وي. دا تقریبا 700 دانې راځي. وایي کوم یو کس چې په دنیا کې محنت کوي، کار کوي، د یوې دانې د وجې نه الله تعالی هغه ته 200 دانې غنم ورکړي. او داسې مثال د هغه سړي دی چې هغه د الله تعالی په لاره کې خرج کوي. وایي که هغه 1 روپۍ د الله تعالی په لاره کې خرج کړي، الله تعالی هغه ته په بېشماره انعامات ورکوي، بېشماره هغه ته فضیلت ورکوي، ثوابونه ورکوي. بیا الله تعالی د سود حرمت بیان کړی ده. د سود خو ډېر زیات نقصانات دي او د سود په حرمت باندې ډېر زیات وعید هم بیان شوي دي. خو په دې وعیدو کې یو دا وعید هم ده چې الله تعالی د داسې کس سره د جنگ اعلان کړی ده. او بیا د جنگ دا یوه ضابطه ده او قانون ده
چې د جنگ په وخت کې د مخالف دا سوچ وي دا خواهش وي چې زه همیشه د یو بل سړي په ټولو نه بهتر او په ټولو نه قیمتي شی ورځای کوم او د الله تعالی نزدیک هغه د الله تعالی په خوا کې په ټولو نه بهتر او په ټولو نه قیمتي شی چې کومه ده هغه ایمان ده. کوم یو کس چې سود کوي بیا هغه سود د حلال ګڼي، یو کس د ګناه کار کوي او بیا وجه د ګناه کار ده الله تعالی به په ونیسي ګناه به موسی د دیم ګناه شته. خو په ټولو نه خطرناکه خبره ده چې یو کس سود کوي او دا سود حلال ګڼي د سړي ایمان ختم شي. الله تعالی بیا داسې د جنگ اعلان کړی دا چې د ټول ایمان دا ایمان الله تعالی ته په ټولو نه قیمتي شی وښکارېږي. دې د وجې نه الله تعالی د ایمان ختم کړي. او که یو کس سود کوي او بیا دا سود دا سړی حلال نه ګڼي بلکې دا حرام ګڼي چې سود خو ګناه ده غلط کار ده او بیا د په دا باندې مداومت همیشواله اختیاروي او بیا د توبه نه باسي دا هم د ایمان د ختم کولو خبره ده. په دې کې هم د ایمان د ختم کولو خطر ده. او بیا د دې یو وعید دا هم ده وایي کوم یو کس چې یو روپۍ سود وکړي وایي د خپلې مور سره او یا وارې بدفعلي نه زیاته ګناه ده د دې سود. د څومره غلطه خبره ده خو هسې مونږ تاسې دې خبرې ته د مونږ تاسې سوچ نه وي چې الله تعالی دغه څومره زیات وعید بیان کړی ده. بیا د دغه صورت په اخر کې الله تعالی د یوه ډېره جامع دعا بیان کړې ده. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. دا چې کوم یو کس اعمال کوي احکاماتو باندې عمل کوي بیا په عمل کې د دې نه کوتاهي وشي غلطي وشي او د ګناه کار وشي بیا د انسان دی په دې دعا سره د الله تعالی نه دعا غواړي بیا الله تعالی د انسان خطا هغه کوتاهي د ټول الله تعالی معاف کوي. د الله تعالی نه د عافیت ولا او د معافي ولا دعا دی په دې الفاظو سره غواړي. دا بل سورت آل عمران آل وای اولاد ته عمران دا نوم ده آل عمران د عمران اولاد. د سورت ته آل عمران ځکه وایي چې په دې کې د عمران د اولاد تذکره بیان شوې ده. الله تعالی د دې سورت په شروع کې دا یو واقعي طرف ته اشاره کړې ده. د نجران عیسایان د شپېتو کسانو وفد سره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت ته راغلل. دی حاضر شول بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی مکالمه کوله او بیا دی ته په خپل ځان باندې ډېر ناز و غرور و چې موږ سره شاعران هم شته موږ سره خطیبان هم شته موږ سره مناظر هم شته. او بیا مکالمه ترتیب داسې و چې مکالمه شروع کېدله هغه نه مخته د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې دا خبره وکړله چې دا په الٰه جوړولو کې د الله تعالی سره شریک ده او د جهالت انتها وګورئ. د قرآن کریم د یغو آیاتونه استدلال کړی دی چې کوم ځای کې الله تعالی حضرت عیسی علیه السلام لپاره کلمت الله او روح الله غوندې الفاظ استعمال کړي. دا د عیسایانو یو جهالت و چې داسې آیات نه دی داسې استدلال کوي. او بیا دی چې کله مکالمه شروع کړه په مکالمه کې اول عیسایانو شاعر خپل ولاړ او شاعري شروع کړله. د شاعر په مقابله کې نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه هغه ته حکم وکړ چې ته ولاړ شه د مقابله کې اشعار وایه. خو حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه اشعار ویل او د عیسایانو چې کوم شاعر و هغه ته شکست ورکړ. بیا عیسایانو خپل خطیب ودراوه او خطابت شروع کو او د خطابت چې کوم جواهر هغه شروع کړل. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه خطیب په مقابله کې ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه ثابت بن قیس ته وویل چې ته د په مقابله کې خطابت شروع کړه. بیا ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه هغه د دې خطیب ته شکست ورکړ. درم نمبر راغی د دلایلو د خبرې راغی. بیا په هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل دلایل شروع کړل او په دلایل سره د توحید چې کومه عقیده ده د وحدانیت دای ثابت کړه او د تثلیث چې کومه عقیده د عیسایانو والا د هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر سخت تردید وکړ
نو داسې په دې وخت کې په دې مکالمه کې عیسایانو شاعر هم ناکام شو، د عیسایانو خطیب هم ناکام شو، او د عیسایانو چې کوم هغه مناظر و هغه هم ناکام شو. نو داسې دا مکالمه چلیدله او بیا مخته الله تعالی د اهل کتاب چې کوم جرایم هغه بیان کړي دي چې د مسلمانانو باندې ظلم کوي او انبیاء علیهم السلام نه حق قتل کوي او ظلم پې کوي، دی بیا تکبر کوي او حسد کینه بغض دا په زړه کې ساتي. بیا الله تعالی مخکې بیانوي وایي تاسې د کافرانو سره قلبي ملګرتیا، دوستی او محبت دا مساتئ. دا ته موالات وایي. په شریعت کې د دې بالکل اجازت نشته. البته د وختي ضرورت لپاره، د خپل مقصد لپاره، د خپل ضرورت لپاره د هغو سره ملګرتیا نیول یا ملګرتیا د دې لپاره ورسره کول چې دا د موږ په کلي کې دي او د دې وجې نه د کلي ماحول بیا خرابېږي که موږ دې سره ملګرتیا نه وکړو. نو بیا په داسې صورت کې د داسې معمولی قسم تعلق چې کومه ده دې ته مطلب مدارات وایي. داسې په شریعت کې بیا گنجایش شته. خو بیا هم که چېرته تاسې د کافرانو سره تجارت کوئ، کاروبار کوئ، معاملات ورسره کوئ، بیا په هره معامله کې د عالمانو نه خامخا تپوس کوئ چې آیا موږ په دې صورت کې اوس د کافرانو سره تجارت کولی شو او که نه. نو 3-4 صورتونه داسې دي چې که چېرته هغه وي بیا په هغه صورت کې د کافرانو سره تجارت کول، کاروبار کول لا ټیک نه دي. اوله خبره دا چې د مسلمانانو موالات ته تکلیف ورسوي، نقصان ورسوي، او دوم مسلمانانو ته خپل تکلیف ورکوي، او درم نمبر دا چې کوم مال د مسلمانانو نه اخلي هغه مال د مسلمانانو خلاف استعمالیږي. که چېرته هغه مال د مسلمانانو خلاف استعمالو یا د اسلام خلاف استعمالو یا د مسلمانانو ته د تکلیف ورکاو، ظلم یې پې کاوه، بیا په داسې صورت کې د کفار سره قطعا د شرکت د کاروبار کولو اجازت دا نشته. بیا الله تعالی په دې صورت کې 3 ډېرې غټې او اهمې واقعې طرف ته اشاره کړې ده. په دې کې اوله واقعه د حضرت مریم مور حضرت حنا بنت فاقوز د دې بچیان نه وو. بیا دې یو ورځ نظر ومانه او منت یې ومانه او دا یې وویل چې که چېرته ماته الله تعالی بچی راکړه بیا به زه هغه د دین دپاره وقف کوم. بیا د قدرت داسې خبره وه چې الله تعالی دې ته بچی ورکړله. دې په ذهن کې دا خیال راغی چې ما خو د بچي نظر منلی و، خو دا خو بچی ده او بچی چې کوم کار کولی شي هغه خو بچی نشي کولی. بیا الله تعالی دا جواب ورکړو ولیس الذکر کالانثی، وایي کوم بچی چې تا غوښتی و هغه بچی داسې نه ده لکه دا بچی چې کومه مونږ تا ته درکړې ده. نو کله کله په اعمالو کې یا په کار کې دا بچی هم په بچی نه مخته ولاړ شي. نو بچی دا د الله تعالی رحمت ته په دې باندې زړه وړوکی کوي. نو الله تعالی بچی ورکړله خو بچی داسې چې هغه بچی نه هم بهتره وه. بیا الله تعالی د نظر مسله بیان کړې ده. وایي تاسې چې کله نظر دا صرف د الله تعالی دپاره وي، د الله تعالی نه بغیر د بل چا دپاره نظر نشته، ځکه چې نظر دا عبادت ته او عبادت ته صرف د الله تعالی دپاره وي. مخته بیا الله تعالی د حضرت زکریا علیه السلام دا واقعه بیان کړې ده. حضرت زکریا علیه السلام چې کله حضرت مریم ولیدله چې هغه ته بې موسمه میوې راځي، هغه ته سیبان راځي، انګور راځي، بې موسمه خوراکونه ورسره پراته دي. بیا د دې حضرت مریم نه تپوس وکړو چې دا تا ته د بې موسمه میوې څرنګې راځي؟ دی ورته د الله تعالی طرفه نه دي، نه د دې کرامت و. او بیا حضرت زکریا علیه السلام په زړه کې دا خیال راغی چې الله تعالی بغیر بې موسمه میوې ورکولی شي، انګور ورکولی شي، سیبان ورکولی شي، بیا ما ته الله تعالی بچیان ولې نشي راکولی؟ حضرت زکریا علیه السلام هم د عمر نه ډېر زیات او د دوی چې کومه بیبي وه هغه هم د عمر نه ډېره زیاته وه. بیا الله تعالی دته بچی ورکو حضرت یحیی. بیا چې کله هم هر انسان دعا غواړي په هر حالت کې د دوی دعا د الله تعالی نه غواړي. بعضې خلک داسې وي چې هغه د یو ولی کرامت وویني او بیا دی براه راست د ولی نه دعا غواړي، دا اسلام نه ده، دا شرک ده. نو که چېرته د ولی کرامت وویني او د ولی د خدای نه دعا وغواړي دا اسلام ده، او که چېرته د ولی کرامت وویني او براه راست د ولی نه دعا وغواړي دا شرک ده. ډېر خلک داسې دي چې هغه مزارو ته ځي، دربارو ته ځي، هغه سجدې ورته لګوي
یو داسې پیر ته ورسي هغې ته سجدې لګوي، شرک کوي، بدعات کوي، دا ښه کار نه ده. بلکې د ولی کرامت چې وویني، د ولی نه غوښتل دا شرک د ګناه ده، او د ولی کرامت په لیدلو نه بعد د ولی د خدای نه غوښتل دا اسلام نه. نو کله هم چې داسې د یو ولی کرامت وي، نیک سړی، بزرګ سړی وي، د هغه وسیله د هغه په واسطه باندې د الله تعالی نه دعا غواړي. بیا الله تعالی د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش تذکره کړې ده، او بیا د یهودیانو او چې کومه د حضرت عیسی علیه السلام د قتل اراده کړې وه، بیا الله تعالی د هغې تردید بیان کړی ده. خو په دې وخت کې د اهل سنت والجماعت چې کومه عقیده ده د حضرت عیسی علیه السلام باره کې، هغه دا ده چې حضرت عیسی علیه السلام الله تعالی ژوندی اسمانو ته پورته کړی ده. اوس هم حضرت عیسی علیه السلام په اسمانو کې ژوندی ده. او بیا حضرت عیسی علیه السلام دا به په قیامت نه مخکې بیا دنیا ته راځي، او بیا به د امتی په حیثیت سره. دا هم تفصیل تیر شوی و چې آیا د نبی یو عهده دا ختم کیږي او کنه. نو نبیان چې څومره راغلي دي، څومره تللي، دا ټول نبیان دي، د نبی عهده الله تعالی کله هم نه ختم کوي. خو حضرت عیسی علیه السلام چې دنیا ته راځي، نبی خو به وي، خو د ده چې کوم حیثیت ته هغه به د یو امتي غوندې وي. بیا چې کله حضرت عیسی علیه السلام دنیا ته راشي، دی به جهاد شروع کړي، او ټول کفر به ختم شي، او ټول خلک مسلمانان شي، او که څو کال د ژوندي به د حضرت عیسی علیه السلام خبره مني. او بیا داسې د یهودیانو ته کومه نظریه د اعداد چې حضرت عیسی علیه السلام دا الله تعالی اسمانو ته نه ده خېژولی، بلکې د ته پانسۍ ورکړل شوې ده، او دی مړ شوی ده. او داسې د دوی دا یوه باطله عقیده ده. الله تعالی دې هم تردید کړی ده. بیا مخته د مباهلې ول دعوت ته، دا کوم عیسایان د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلي وو د وفد په صورت کې، دا چې کله د مکالمه د هر شو په دې مکالمه کې، بیا الله تعالی په حکم سره نبی علیه السلام دوی ته د مباهلې ول دعوت ورکړ. بیا دوی مباهله نه وکړله، په یو صورت کې بیا دوی د جزیه قبوله کړله، او مباهلې نه بالکل انکار وکړ. بیا الله تعالی مخکې دا بیانوي، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. الله تعالی د نبیانو نه عهد اخیستی و، بیا چې تاسې موجودګي کې چې کله نبی علیه السلام تشریف راوړي، بیا به تاسې ټول په هغه باندې ایمان راوړئ. دا په اصل کې د نبیانو د امتونو د عهد اخیستل شوی ده. نو الله تعالی دې موږ تاسې ټولو ته داسې د ایمان ول نعمت را نصیب کړي.